څلور خبرې چې په کومې ښځې کې موجود وي. څو خبرې؟ د مونځ پابندي، د رمضان مبارک د روزو پابندي، د خاوند تابعداري، او بل د خپل شرمګاه حفاظت. دا څلور خبرې چې په کومې ښځې کې موجود وي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله دا مړه شي که نه، الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي فلتدخلي من ای ابواب الجنة شاءت. د جنت په دروازو کې چې د کومه دروازه خوښه ده په هغې دننه شه. یوه خاصه دروازه نه چې ته به د روژهدارو لپاره ځان له دروازه ده که نه، د هر چا لپاره ذاکرینو لپاره ځان له دروازه ده که نه، یوه دروازه ده. خو چې کومې ښځه کې دا څلور خبرې موجودې دي، ته ټولې دروازې، اته واړه دروازې د جنت کولو دي چې په کومه ستا خوښه یې په هغې باندې ځه. دا کومه ښځه؟ یو پکې هغه چې د کومې ښځې نه څه رضا وي؟ خاوند رضا وي. او په دې کې ما ووي کومه ښځه چې د رمضان مبارک روجې نیسي. څه شی؟ فرض روجې دي. نفلي روجې، نفلی روجه چې ښځه نیسي او خاون په کور دی، مسافر نه دی، نو که خاون دی روجه ونی او خاون پې خفه او روجه به ماتی، روجه به ماتی. او چې کله نفلی روجه نیسي، خاون ته به وایي ستا اجازت شته چې زه روجه ونیسم؟ که خاون اجازت وکړو روجه دې ونیسي، که خاون اجازت ونه کړو نفلی روجې به هسې نیسي، الټه ورته ګناه میلاویږي، الټه ورته ګناه میلاویږي. نفلی روجه کې د خاون اجازت دا شرط دی، او دا یاد وساتئ د ښځې نه به د قیامت په ورځ د ټول نه لومبی تپوس د خاون کېږي. حدیث مبارک کې راځي اول ما تسأل عنه المرأة یوم القیامه عن صلاتها وعن بعلها. د ښځې نه د قیامت په ورځ لومبی په حقوق الله کې چې تپوس کېږي د مونځ به کېږي، او په حقوق العباد کې چې نو د خاون متعلق به کېږي. یو ښځه راله نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وی د الله پاک پیغمبر په ما باندې د خاوند څه حق شته دی؟ په ما باندې د خاوند څه حق دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فانه جنتک و نارک. دا خاوند ستا جنت هم دی او جهنم دی هم دی. خاوند نه رضا او جنت ته به ځي، خاوند نه خفه او جهنم ته به ځي، جهنم ته به ځي. نو یاد وساته ښځه، او حدیث مبارک کې راځي یاد وساته الله کمه کمه به مړه لمبې یادو منو، کمه کمه به د خپلې معاشرې خرابي یادو منو. زمون غمونو لراشه، غمونو لراشه. ښځو لوی مصیبت رخ کړی د غمونو نه. چېرته مړی وشي په لرې لرې ځای کې، په لرې لرې ځای کې د ښځو دا ډلې به چلیږي. او یقین وساته دا ښځې چې په لارې کومې ځي، دوی چې کوم غیبت کوي که نه، یاره یقین وکړه که دوی په مړي اریاني او که دوی په دې وزر اریاني. د ښځو عذر لتلو، غم لتلو دا په شریعت کې حرام دي، جایز نه دي. دا غم راضي په ښځو نشته، دا په سړو